د رمضان المبارک میاشت را روانه ده. ډیر خلک د رمضان المبارک په میاشت کې زکات ورکوي او پکار هم دا ده چې د رمضان المبارک په میاشت کې زکات ورکړي شي. یوه وجه د هغې دا ده چې د رمضان المبارک په میاشت کې به د غریبانانو، د یتیمانو، د کونډو د هغې سره مالي مرسته وشي، نو هغې به په روژه کې ځان له په دې باندې روژه ماتې راوړي او د پېشمني دپاره به پکې خوراکونه ځان له راوړي او خپلو بچو له به پې د اختر جامې پیزار وکړي. نو یو خو پکار دا ده چې یقینا دا زکات د رمضان المبارک په میاشت کې ورکړل شي، د دې خلکو سره مالي مرسته ده. او دویمه وجه دا ده چې د رمضان المبارک په دې میاشت کې الله تبارک وتعالی یو فرض په اویا باندې بدلوي او یو نفل الله په فرض باندې بدلوي. نو چې ته د رمضان المبارک په میاشت کې زکات ورکړې نو الله تبارک وتعالی درله په اویا چند باندې ثوابونه درکوي. بهر حال دا زکات چې دی دا د اسلام دریم اهم رکن دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بني الاسلام علی خمس، د اسلام بنیاد په 5 خبرو باندې دی. هغه کې اوله خبره دا ده چې شهادت الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اوله خبره د اسلام چې دا هغه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله دا ویل، ځکه چې دا کلمه تر څو پورې ویل نه تر هغه پورې مسلمان نه حسابيږي. نو منځنۍ ستن د اسلام د کوټې چې دا هغه کلمه د لا اله الا الله ده. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و اقام الصلاة، د منځ پابندي کول. په اسلام کې دویم اهم رکن چې هغه منځ دی. چې کله کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله دا دی ویلا، نو تا ته د ټول لومبه حکم چې په شریعت کې متوجه کیږي نو هغه د منځ حکم دی. ځکه چې په دې مانځه کې انسان د الله سره رازداري شروع کوي، خبرې شروع کوي. په دې کې د الله سره مناجات کول دي، د الله سره ملاقات کول دي. په شریعت کې اوله خبره چې تا ته متوجه کیږي حکم دا مانځه دی. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دریم و ایتاء الزکات، دریم حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ورکول د زکات دی. نو زکات د اسلام دریم اهم رکن دی او د زکات او د منځه د ذکر احادیث مبارکو کې اکثر یو ځای راغلي دي او قران مجید کې خو تقریبا اتیا پیری یو ځای راغلي دي. واقیموا الصلاة وآتوا الزکات، کله چې د مون ذکر دی الته سره ذکر دو زکات دی. او سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وحج البيت، د بیت الله شریف حج کول، من استطاع الیه سبیلا، سو چې الته طاقت لري په باندې حج فرض دی. او پنځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وصوم رمضان، د رمضان المبارک د میاشتې روزي نیول. د اسلام کوټه په دې 5 خبرو باندې ولاړه ده. نو په دې کې دریم خبر او دریم اهم رکن چې هغه ورکول د څه شي دي؟ د زکات. زکات چې څنګه منځ فرض دی داسې زکات فرض دی. او یو سړی د منځ نه انکار کوي د په دې سره کافر کیږي، او یو انسان د زکات نه انکار کوي د په دې سره کافر کیږي. اوس یو سړی چې موږ زکات پکې چاره واستې دي، مال زما دی، پیسې زما دي او زه به عالم بل چاته ورکوم، دا پکې نشته، دا خو ټیکس دی. د په دې خبرې سره څه شو؟ کافر شو، د اسلام نه ووته. د دې وجه کله چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین شو، نو خلکو د زکات نه انکار وکړ، منکرین زکات وګرځیدل او خبره دا وکړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې په بیت المال کې پیسې نه وي، ځکه نبی علیہ السلام زکات غونډو. اوس په بیت المال ډک دی، موږ نه ورکو زکات، انکار وکړو. ابوبکر رضی الله تعالی اعلان وکړ زبر دې سره jihad کوم، زبر دې سره jihad کوم. عمر رضی الله تعالی ابوبکر رضی الله تعالی فرمایي وی ابوبکر ته دې سره څنګه jihad کوي؟ jihad سره ته څنګه؟ ځکه ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلی دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی ما ته حکم شوی دی ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، زبر خلکو سره تر هغه پورې jihad کوم تر څو چې لا اله الا الله دا کلمه نه وایي. نو دغه کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه وی مسکی نو بیا سره ته jihad پکم دلیل کوي. نبی اسلام فرمایي لا اله الا الله نو زبر سره jihad کوم او دغه لا اله الا الله وای نو سره jihad څنګه کوي؟ ابوبکر رضی الله تعالی فرمایي وی قسم په الله زبر د دوی سره jihad کوما لو منعوني دوی کو چته منه په زمانه عقالا هغه په کم پرچ به دوی اوختلو نبی صلی الله علیه وسلم ته ورکو او مال را نکو زبر سره بیا jihad کم پر باندې چې اوختلو شو دوی نبی صلی الله علیه وسلم ته زکات ورکو او زمانه منه کو زبر سره کوما jihad کوما. او بیا ابوبکر رضی الله تعالی داسې وکړل. عمر رضی الله تعالی فرمایي ورست مونږ پوه شو چې الله تبارک وتعالى د ابوبکر صدیق سینه په دې خبر باندې کولاو کړو. اته حق باندې مونږ خطاو، الله تبارک وتعالى دا سینه کولاو کړو په دې خبر باندې. نو بهر حال زکات دا د اسلام اهم رکن دی، اهم رکن. کو څوک تنه انکار کوي نو په دې سره داسې کیږي کافر کیږي. بهر حال ډېر خلک داسې دي چې په مال باندې مین دي، منظم کوي، روزي نیسي، هر کار کوي، خو چې د زکات ورته وایي نو دا خبره ډېره زیاته بدلږي. مال زما دی او زه به غریب ته ورکوم، نو کو انکار نه کوي خو کافر کیږي پی، او کو انکار نه کوي زکات نه ورته په دې سره فاسق فاجر ګرځي او مستحق د جهنم ګرځي. د دې وجه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په ما باندې 3 قسمه خلک تیر شو چې هغه جنت ته روانو، او 3 قسمه خلک په ما باندې پېښ شو چې هغه جهنم ته روانو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اول هغه کسان چې په ما پېښ شو هغه جنت ته روانو. یو پای کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الشهید شهید د الله بلا کې
کوم انسان چې د الله تبارک وتعالى په لار کې شهید شوی دی نبی رسول الله سلام فرمایي ما په خپل ولیدل چې دا جنت ته روان. دویم نبی رسول الله سلام فرمایي وعبد مملوک احسن عبادة ربه، هغه غلام را باندې پېښ شو چې په غلامۍ کې د الله بندګي کړې ده، په غلامۍ کې د الله بندګي کړې ده او د خپل مالک خدمت یې کړې ده. مطلب دا دی یو سړی د چا نوکر دی، مزدور دی ورسره، د هغه خدمت هم کوي، خپل پیسې هم حلالوي او د رب بندګي پکې هم کوي. هغه نوکر کې سرکاري نوکر کې پرایویټ نوکر کې خپل نوکریم په ایمانداري سره کوي او د الله عبادت پکې هم کوي. نبی رسول الله فرمایي دا خلک مې ولیدل چې دا جنت ته روان دي. نن سبا اکثر خلک دا وځي کوي کنه وایي زه مونږ کوم نو مالک مې خپه کیږي، یا د ډیوټي په دوران کې وایي د مونږ نه ډیوټي کول دا ډیر ضروری دي. دا ډیر غلط فهمي ده. هغه نوکری به د سره کوي په کومه نوکری کې چې الله عبادت نشي کوي، هغه نوکری کول جایز نه دي. په کومه نوکری کې ته فرض عبادت نشي کوي، دا نوکری کول جایز نه دي. دا خلک ځان له کار کتل دي چې لومبه ډیوټي دا ورسته مونږونه دي، لومبه مونږ دا ورسته نوکری ده. اصل خبر راسي ده نبی رسول الله فرمایي هغه سړی مې ولیدو چې جنت ته روانو چې د خپل مالک د خدمت سره سره د خپل رب بندګي کوله. او دریم نبی رسول الله فرمایي هغه عیادار انسان، اهلدار انسان چې الله ورله ډېر اهل او عیال ورکړي دي، د هغې باوجود چې کومه روزي ده په هغې باندې قناعت کوي، په هغې باندې شکر وباسي او د چا نه سوال نه کوي. دا انسان مې په خپلو سترګو ولیدو. نبی رسول الله فرمایي چې جنت ته روان دي. نو دا درې قسمه خلک څه دي؟ جنتیان دي. کم یو نبی رسول الله فرمایي شهید. دویم هغه انسان چې د خپل مالک د خدمت سره د رب بندګي هم کوي. او دریم نبی رسول الله فرمایي یو انسان عیالدار دی، بال بچ دی، الله تبارک وتعالى ورله ډېر بال بچ ورکړی دی، خو چې کومه روزي ده په هغې باندې د الله شکر ادا کوي او د خلکو نه سوال نه کوي. بیا نبی رسول الله فرمایي وایي درې قسمه خلک مې داسې ولید چې هغه جهنم ته روان دي. یو په هغې کې نبی رسول الله فرمایي فامیر مسلط، ظالم بادشاه مې ولیدو چې الله تبارک وتعالى ورله بادشاهي ورکړې ده، نور خلک د ده ما تحت هسې د ده د لاندې او بیا پې هم داسې کوي ظلمونه کوي، ظالم بادشاه. او دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه انسان مې ولید چې جهنم ته روان دی چې الله ورله مال ورکړی دی او د هغې باوجود د هغې زکات نه ادا کوي. الله ورله مال ورکړی دی او د هغې باوجود لږه غومته کې حصه ده، 40 روپۍ ده، په 1 لاکو کې 2,500 روپۍ دي، داسې شی دی، بیا هم دی د الله حق نه ورکوي، مال هم الله ورکړی بیا هم دی د الله حق نه ورکوي. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وفقیر فخور، غریب متکبره، غریب هم دی او تکبر هم کوي. ځکه مالدار تکبر کوي خو په خپلو پیسو باندې مست دی که نه، مست کېږي، اگر چې د هغه ټیکانه هم جهنم دی چې په مال باندې تکبر کوي، خو د هغه نه بدترین بیا دا ده چې مال سره نشته بیا هم تکبر کوي. نو نبي رسول الله فرمایي وایي دا درې انسانان مې ولیدل چې دا جهنم ته روان دي. الله تبارک وتعالی دې په اولو درېو کې مونږ راولي، په دې اخرو درېو کې دې مونږ راولي الله تبارک وتعالی. نو به هر حال نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې هغه انسان چې الله له مال ورکړی دی او د زکات نه ورکوي دا انسان څه دی؟ جهنمی دی، جهنمی. د دې وجه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من اتاه الله مالا، چاته چې الله تبارک وتعالی مال ورکړی دی فلم يؤدي زکاته او بیا هم د هغې زکات نه ورکوي، مثل له یوم القیامه، الله تبارک وتعالی به دته په دې غاړه کې ورواچوي شجاعا اقرع، داسې مار چې بهادر به وي او په سر باندې به ګنجې وي. د شجاع بعضې معنی کړې هغه مار چې په لکۍ باندې ودرېږي، مونږ ورته کوم مار وایي؟ چمچمار ورته وایي که نه؟ چمچمار ورته وایي یا ورته هغه چجې ولاړ داسې نیغ چې ولاړ وي، دته شجاع ویلی شي. شجاع هغه مار چې داسې دا سرې نیغ نیولی وي، الله تبارک وتعالی به دا مار دته په دې مرۍ کې ورواچوي اقرع او په سر باندې به ګنجې وي. په سر به ګنجې ځکه محدثینو لیکلي دي چې د ده په دې سر کې به دومره زهر چې د هغې زهرو د وجې نه د ده په سر به ویښته نه کېږي، داسې زهرینه مار به وي. او له زبیبتانې د هغه د سترګو د پاسه به دوه تور ټاکې وي. دا که تاسو کتلي که نه مونږ خلک وایي دا څلور سترګې سپی دی، د کوم سپي د سترګو د پاسه چې تور داغونه څلور سترګې، دا څلور سترګې نه خو داسې سپی ناکاره ډېر زیات دي. د دې مار د دې سترګو د پاسه به دوه داغونه وي، دا اشاره ده د ناکاروالي ته. او نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي یطوقه یوم القیامه، الله تبارک وتعالی به د ده په دې سټ کې ورواچوي، ثم یاخذ بنحزمتیه، بیا به هغه د ده په دې وښکو کې د خپله خوله ورکوي او ده ته به ټپونه ورکوي. او دا مال به ورته وایي انا مالک وانا کنزک، زه خو مار نه یم، زه خو ستا هغه مال یم، زه خو ستا هغه خزانه یم چې په دنیا کې دې جمع کولم او زکات دې نه ورکوو، نن الله تبارک وتعالی ما د مال شکل لا کړی، زه په تا باندې مسلط کړی یم چې زه به تا ته دا سزا درکوم تر هغې ورځې پورې تر څو چې قیامت نه دی قایم شوی. په میدان محشر کې به د ده دا سزا وي، بیا به په اخر کې فیصله وشي یا به جنت ته ځي یا به جهنم ته ځي. نو په میدان محشر کې به خلک په نور سزاګانو کې مبتلا وي، دی به په دې سزا کې مبتلا چې الله په ده باندې یو ښامار مسلط کړی. الله تبارک وتعالی دې دغه نه موږ ته پناه راکړي. بهرحال الله مال درکړی دی، د هغې مال زکات ورکول پکار دي. خاص کر زنانه چې دي، زنانه دوی اکثر د دې سرو باندې ډېر زیات خوشحالي دي. زنانه دې ته ډېره خوشحالي چې ما 10 تولې کالي وکړه، ما 20 تولې کالي وکړه، خو بیا ورته وایي زکات ورکړه، نو اخوا بیا په دې باندې سمې نه راځي، وایي ما سره پیسې کم دي، زه زکات ته څه نه ورکړم، زه ورته وایم دا کالي دې خرڅ کړه، زکات یې ورکړه، کالي به یې خرڅوي خو زکات یې ورکړه، خو خاوند یې ورکړه خو ډېره ښه ده، نو نه ورکړي ګناهګاره خو پیته وي. نو زنانه کالو ته خوشحالېږي او بیا په زکات باندې سمې نه راځي. حالانکې حدیث مبارک کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام خوار یوه زنانه راغله، هغې د سرو زرو بنګړي په لاس کړي وو. نبی علیه الصلاة والسلام چې د هغې بنګړو ته وکتل، وایي ته د دې زکات ورکوې؟ هغې زنانه ورته ویل نه د الله پاک پیغمبر زه خو زکات نه ورکوم. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل دا خو تا د اور بنګړي لاسونو ته اچولي دي، دا خو د اور د جهنم بنګړي چې تا لاسونو ته اچولي چې د دې زکات یې نه ورکوې.
الله تبارک وتعالى فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. هغه کسان چې سو سپین دا خزانه کوي خو د الله په لاره کې ورکړه نه کوي، زکات نه ورکوي، فبشرهم بعذاب الیم. الله تبارک وتعالى فرمایي په درناک عذاب ورته زیری ورکړه، په درناک عذاب ورته زیری ورکړه. زیری څنګه ورکړه؟ عذاب خو زیری نه دی، دا خو بد خبر دی. معنی دا چې څنګه ته سره زره خوشالېږي بیا داسې د الله عذاب ته خوشاله اوسه چې زکات نه ورکوي. او الله تبارک وتعالى فرمایي یوم یحمى عليها في نار جهنم، دا سره سپین په اور د جهنم کې تودول کېږي، فتقوى بها جباههم، په دې تندو به ورته داغ ورکوي، وجنوبهم په دې اړخونو به ورته داغونه ورکوي، وظهورهم په دې شاګانو به الله تبارک وتعالى داغونه ورکوي. او وبورته ویل شي هذا ما كنزتم لانفسكم، دا خو هغه سره دي، دا خو سپین دي، دا کالو ته خوشالي دي چې دا مې امین دی، دا مې والي دي، دا مې بنګلي دي، ته دې ته خوشالي دي، دا خو هغه کالي دي چې تاسو زکات نه ورکوي. فذوقوا ما كنتم تكنزون، اوس دا هغه سو سزا اوسګه، دا هغه خزانو سزا اوسګه کوم چې تاسو له خزانه کړی دا هغه سو دا هغه سپینو سزا اوسګه چې کوم تاسو له خزانه کول او زکات ته نه ورکو. زه هغه زنانه ته هغه خويندو مين ته ما چې د چا سره سره دي، د چا سره سپین دي، د دې بیا زکات هم ورکوي، یوازې کول نه دي، ورنه دا سره سپین دا به الله تبارک وتعالى په اور د جهنم کې ګرمه تعالی بیا داونه درکړي. نو د دې زکات ورکول دا خامخه لازمي پکار دي. الله مال راکړي د سره زر چې دي ونی میتولي سپین زر 250 میتولي نغدي پیسې چې دي چې د 250 میتولي دا ترسي قیمت ترسي، نو زکات په ورکړي. په دې زکات باندې مال کمیږي نه، په دې زکات باندې مال زیاتیږي. او چا چې زکات نه ورکړي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا جهنمی انسان دی. او کوم انسان چې زکات ورکړي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په دنیا کې زیری ورکړي چې دا جنتی انسان دی. لکه حدیث مبارک راځي د بنو قزاعه یو سړی راغی او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ودرېد، وی د الله پاک پیغمبره پتا باندې ایمان راوړی دی او دا گواهی مې کړې چې لا اله الا الله محمد رسول الله، پتا مې ایمان راوړی دی د الله پاک پیغمبره. دریم دا چې زه د مونځ پابندي هم کوم، مونځ هم کوم. دریم دا چې زه د رمضان المبارک روزې هم نیسم. او پنځم دا چې د رمضان المبارک په شپو کې د الله عبادت هم کوم، د رمضان المبارک د ورځې روزې نیسم او د شپې عبادت کوم. او دارنګه واعطيت الزکات، او زه زکات هم ورکوم. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. څوک په دې حالت کې مشرک دا کوي خبر چې تا وکړي چې الله پاک پیغمبر پتا ایمان راوړی دی، د مونږ پابندي کوم، زکات ورکوم، د رمضان المبارک پر روزې نیسم. نبی رسول الله فرمایل چې دا کارونه چا کول او د مړ شو نو د حساب په صدیقین او په شهداو. نو مطلب دا دی چې څوک زکات ورکوي نبی رسول الله فرمایي دا سره جنتی انسان دی. او چا چې زکات نه ورکړي نبی رسول الله فرمایي هم لري چې جهنم ته روان دی. الله له مال ورکړي او بیا هم زکات نه ورکړي نبی رسول الله فرمایي ما اولي د انسان چې چا روان دی جهنم ته روان دی. دا بل حدیث مبارک کې راځي یو صحابي راغی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل دا الله پاک پیغمبر ما ته داسې عمل اوخی چې زه کوم الله په ما جنت ته داخل کی. ما ته مختصر اعمال اوخیا چې زه کوم چې ما ته الله تبارک وتعالى په ما جنت ته داخل کی. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تعبد الله لا تشرك به شيئا، دا الله بندگی کوه خدای الله سره بندگی کې څوک شریک نه ګرځول، خدای کار کوه. دوی ته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فرض منځونه چې دا کوه، فرض منځونه ته دې پابندي کوه دا مفیدا. دوی ته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایو می فرض زکات چې پتا کوم دې دا ورکوه، زکات ورکوه. او سلام ته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د رمضان المبارک روزي نیسه، د رمضان المبارک روزي نیسه. هغه صحابي د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوانه روانه ته یو خبره وکړه، وی والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا ولا انقص منه، وی زما د هغه ذات باندې قسمي د کوم ذات چې زما روح دغه په قبضه کې دی، کومه خبره چې راته تاو کې د الله پاک پیغمبر نه په دې زیادت کوم او نه په دې کې کمې کوم. او روان شو چې څنګه روان شو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وی کو سوغواړي په دنیا کې چې جنتی انسان وینه منوي دي صحابي ته وګورئ. په دنیا کې د چا دا خواهش کنه چې ما یو جنتی انسان ولې هغه دي صحابي ته وګورئ. ګورای صحابي ته سوي د الله پاک پیغمبر نه په زیادت کوم نه پکې کمې کوم. نو د شریعت په کارونو کې د ځان نه زیادت هم نشي کولای او د ځان نه کمې هم نشي کولای. زیادت کول هم بدعت ته، کمې کول پکې څه دی بدعت ته. نو د شریعت په کارونو کې د ځان نه کمې زیاتې نشي کولای. اور د الله پاک پیغمبر چې تاره تسوي او دک شان بزکوما نبی رسول الله فرمایل ای زما صحابه کرامو وایي چې په دنیا کې موږ جنتی انسان ولیدو دا صحابي روان دي وګورئ ورته وګورئ دا جنتی انسان دی. هغه ورته وایي د الله پاک پیغمبر زما سره کومه زکات سبا ورکوما زکات. نو زکات په معاملې کې مون خلک ډیر زیات سوس یو ښه د رمضان المبارک هر کار کې پیسې له سر راځي بیا سوس پاره شي کینو هر کار ته چې پیسې له پکې سر راشي کنه بیا سوس یو منظم خکو روزیم خنیسو نفلونه خکو ذکر اسکار خکو په زکات ورکول کې سيو سستیو. نو د زکات کې مسله دا ده چې مال دا مال دومره خوښ سیز نه دا پاتې کیدون کړي او یقین وکړه چې څومره پسې اولګي په مال پسې کړه دومره بدر متختی دومره بدر متختی من دا پسې واخو په لاس ناراضي یو ورځ ته شاکه مروه ته اس په لاس ناراضي صحیح نه زموږ د خپل ځن الله ته ورکوما دا الله عبادت ته ورکوم دا الله بندګۍ ته ورکوما دا ما در پسې خپل بیا شاته روان شي صحیح ده. نو دا درته نه چې مال مګټای مال ګټای خو د الله حق پکې نه یروي مال ګټای خو د الله حق پکې نه یروي چې الله 1 لک روپۍ درکړي نو 2.5 روپۍ سړي دا 2.5 پکې نه کړه دا 2.5 د الله په لار کې ورکا. نو روزه روانه ده دا غي د پر اول تیاری ده چې موږ دا قصو چې زبا نفلي صدقات ورکوم او ان شاء الله چې خپل فرض زکات دا به ټول اول ورکوم فرض زکات ورکوم چې د الله په دربار کې زما غاړه خلاص شي کم مسکین دي کم یتیمان دي کم غریبانان دي چې هغه په ځان له روزه تیاری وکړي او الله به زما ذمہ خلاص کړي. الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.